Form configuring different example of access control list. How to control telnet with access control list and extended access control list مونږه سکو تشریح کوو به زرا زم مختصر اول سلاید دا او دا یو standard access control list example دی په دا example کې دا دا چې مونږ سره sales finance marketing درې organizations دي organizations نو ډپارټمنټ دي پلس پدې د درې واړه یو راوټر دی لیب ا په نامه د سره کنیکټډ دي او پلس د راوټر انټرنیټ ته اکسس هم ورکوي ٹھیک ده اوس مونږ غواړو چې کوم سیلز ډپارټمنټ دی دا د فاینانس ډپارټمنټ اکسس نه کی یعنی که تاسو وګورئ دلته یو کراس ډینایډ لګېدلی دی سټیل مونږ غواړو چې سیلز ډپارټمنټ دی انټرنیټ اکسس کولی شي یا مارکیټ والا چې کوم ډپارټمنټ دی دا د اکسس کولی شي پلس مونږ دا هم غواړو چې مارکیټینګ والا د فاینانس اکسس کوي یا فاینانس والا د مارکیټ یا سیلز اکسس کولی شي خو سیلز والا مونږ بندو اصل کې مونږ کم بندول غواړو چې دا فاینانس اکسس نه کی نو د لپاره دا ریکوایرمنٹ چې دی دا مونږ غواړو چې کمپلیټ کو په کم اکسس کنټرول لیست باندې په سټانډرډ اکسس کنټرول لیست باندې نو دا پوښتنه به زه اول تاسو نو کوم چې الریډي مونږه کنفیګریشن مو کو خبره هم ډېرې پکړې دي الریډي خو دا صرف ما یو څو اگزامپلز ګورو چې دا ټاپک تاسو ته نورم واضح شي دلته کې اوس په دغه راوټر باندې اکسس کنټرول لیست چرته ولګي سټانډرډ اکسس کنټرول لیست چې کوم زموږ دا ریکوایرمنٹ دی دا پوره شي یعنی مونږ غواړو چې صرف فاینانس په بند کو مونږ دا نه غواړو چې سیلز د انټرنیټ نه اکسس کوي انټرنیټ ته راوټ کیږي خو فاینانس چې دا اکسس نه کی سیلز د فاینانس نه کوي یعنی نه کی دا د بند شي دلته اوس ما کم ځای کې اکسس کنټرول لیست ولګو 01 باندې ها مراده कम्युनिकेशन हो सर होने की सर जी FA01 या F00 ګوره ما خبره ده کنه سمپل ډیفاین دا فاینانس سیلز د ساری فاینانس اکسس نه کی بقایا هغه د انټرنیټ تم زی صحیح د انټرنیټ باندې راوټ دی کیږي مارکیټ والا د فاینانس اکسس کولې شي یا سیلز والا فاینانس اکسس کوي هغه دیم کولې شي خو ضرورت زموږ دا دی we don't want sales to access finance نو مونږ به څه کوو دلته به ما یو سټانډرډ اکسس کنټرول لیست ډیفاین کو په دغه اکسس کنټرول لیست کې به مونږه انټری ورکو د ډینای بچا د لپاره ورکو د سیلز د لپاره انده چې کوم 24 سبنیټ لحاظ سره دا بوکو او دین علاوه نور چې کوم ټریفیک دی هغه وسو کومه با پرمیټ کو خدا اکسس کنټرول لیست مم کم ځای لکو دا به په څنګه چې مولانا سے بوي FA0/1 آوټ باوند یعنی که ګوره زدل ته لګوما ان باوند دیزی کی نو دا خو ټول بلاک کیږي دینه مخکې چې دا راوټر ته ورشي بیا مخکې پروسس دا خو دیزی کی فلټر کیږي نو دا یو نه انټرنیټ ته تللی شي نه مارکیټ ته راتلی نو ضرورت ده چې دا دل ترانی شي نو دې لپاره بهتر چایسه چې مونږه په FA0/1 باندې سوکو اکسس کنټرول لیست اپلای پېښ وای کنه اکسس کنټرول لیست به تو لګي خو دلته په FA0/1 باندې به سوکې آوټ باوند به کې یعنی زه ګوره راوټر تر علم دا زما راوټر دی دا موږ سره آی پی انټرفیس بریف کمانډ ما ورکو چې ماته معلوم شي یعنی زه لکه ګوره FA01 دی ٹھیک ده نو زه بس وګم اکسس لیست فار ایگزامپل 40 ٹھیک ده پېښ ولې کنه اگین ګوره کوېسچن مارک واچو موږ څه کو ډینای کول کې څه غواړو دلته کې راشي اگین وګورئ 172.16.40.0 دا مونږه ډینای کو خو د دې سب نړما څه دی ها 24 دی کنه
نو زه به څه وکړم ډینای نه پس ګورم چایس لرو درې قسمه هوست نیم any او پورا پراپر آی پی ایڈریس نو دلته به زه څه ورکړم 172.16.40.0 خو دلته به م څه ورکوو وایډ کارډ دې معنا څه شوه چې دا درې به میچ کیږي دا اګنور کوه چې واټ ایور دې سره موږ کنسرن نه یو پوه شولې که نه او دې نه پس څه شی دی لاګ انټري کې صحیح ده ادروایز انټر کړه او دې نه پس وکړه access list 40 permit any دې نه علاوه چې نور څوک می هغه څوک پرمیټ کا دې نه پس به تاسو څه تر راځي انټرفیس FA 0/1 او دلته بس وکي IP access group کم یو دی خدا بسی او پوه شولې که نه نو دا دلته کې دا ریکوایرمنټ زموږ څه کېږي پوره کېږي په دې مثال پوه شوې ښه جي نیکسټ دویم اگزامپل به اوس وګورو دا هم د سټینډرډ ایکسس کنټرول لیست دی په دې اگزامپل کې خبره داسې ده اوس ګوره موږ سره هیومن ریسورس ډپارټمنټ دی او هیومن ریسورس ډپارټمنټ چې دی دا لیب A سره کنیکټډ دی راوټر چې دی او دغه لیب A راوټر سره یو بل ډپارټمنټ دی اکاونټینګ دا هم د سره کنیکټډ دی دین علاوه لیب A چې دی دا لیب B راوټر سره کنیکټډ دی او لیب B راوټر سره مونږ سره یو انټرفیس دی چې په هغې باندې مونږ یو هیومن ریسورس سرور لرو نو مونږ غواړو چې کوم اکاونټینګ ډپارټمنټ دی دا د سرور اکسس نه کی دا ډینایډ شي د لپاره یعنی ګوره هیومن ریسورس ډپارټمنټ دی هغه لیب سره خو کوم چې دا لیب B راوټر سره هیومن ریسورس سرور لګیدل دی چې کم آی پی دا 192.168.10/2227 چې دی دا اکسس نشي دغه ځای نو دلته کې اوس ما اکسس کنټرول لیست غواړو نو دلته به موږ څه کوو د ایچ آر ډیټا به راځي سرور ته موږ غواړو چې دا راځي خو اکاونټینګ والا ډیټا موږ سرور ته نه غواړو نو موږ په راوټر بی باندې دا خو معلومه ده چې راوټر بی باندې بس کو اکسس کنټرول لیست به ډیفاین کو اوس دا اکسس کنټرول لیست چرته کې دی شي دا پلیبه باندې کې دی شي خو په سټینډرډ کې دا د موږ چې ډیسټینیشن څومره نږدې وي چې اکسس کنټرول لیست سټینډرډ ډیسټینیشن سره نږدې ولګي دا بهتر ده ایکسټینډ کې به همیشه لا سورس سره لګي نو دا هم په لیبي به ملګو خو لیبي کې کوم انټرفیس باندې لګو آیا دا کم چې لیب A نه لیب B سره کنیکټیویټي دا پورت ته په دې باندې ولګي یا مثال په تور چې کوم E0 انټرفیس ته په دې باندې ولګي نو ګوره اگین دلته کوم صرف دا سرور غواړو کې دي شي نور انټرفیسز بیا غو نه غواړو نو که چېرته دا ډیټا راځي دي سیتا اگین دا راوټر بلاک نور نتورکس ته دا نشیتلې یا ایون که دلته هم لګو دلته هم نشیتلې یا دلته لګو دلته هم نه کیږي مونږ په دې انټرفیس باندې څه کوو ایکسس لیست بلګو نو ماغه سیم طریقه کار دی چې کم ماوس په دی اولنی مثال کې ډیفاین کو خودل د یو سیستم تاسو فکر کوئ چې کله تاسو /27 سبنیټ ماسک یوز کوئ نو وایلډ کارت به تاسو معلوم کړئ چې د /27 کې موږ سره وایلډ کارت سره راځي اسانه طریقه دا ده چې ما بلاک سایز معلوم کړئ نو دا /27 بلاک سایز سره راځي سره راځي I think 32 نه راځي ګوره 3 بټس بار او شي دي کنه 100 بټس پاتې شو 5 نو 2 پاور 5 واخلې سره راځي 32 نه راځي 32 خو بلاک سایز مو وی چې 32 راځي نو هغه وایلډ کارت کې به ته یو عدد څه چې کم باچې یعنی کدا دلته کومه کنفیګر کو کنه دلته اوس دا نتورک ورکوما دا به زه ختم کم ٹھیک ده زه بدل تولی کما نو ایکسس لیست 40 دا ما ختم کو دا ایکسس لیست بس ختم شو زکه ایکسس لیست لیکما مثال په تور ځلی کوم دلته 33 زکوما ډینای سوک ډینای کوما 192.168.10.129 فار ایگزامپل دا ز ډینای کوما
192.168.10.129 د دې وایلډ کارت به مسنګ لیکو 0.0.0.31 پېښ وکنه یعنی مینز چې دغه درې خو سیګنیفیکنٹ دي خو دا سلورم نمبر چې کوم مدد دي ته به د کم لحاظ سره ګوري د لحاظ سره به دا میچ کی نو دا وایلډ کارت به تاسو پرووایډ کوي باقاعده هماغه انټری سیم طریقه کار دی دې پورې پېښ وې ها دا ما ختم کو ها بل یو درې مثال له خدا درې مثال به تاسو کوي چې په دغه دوه باندې تاسو پوه شئ درې مثال باندې تاسو خو په اسانه باندې خو دې شي اوس په دې مثال کې خبره ده چې دا چې مونږه اگین یو سټانډرډ اکسس کنټرول لیست اپلای کوو دی وخت کې مونږ سره سلور ډیفرنٹ سب نیټس دي یو کې مونږ سره /18 سب نیټ ته بل /19 دی بل /20 او بل 21 مونږ غواړو چې دا سلور واړه سب نیټ ته انټرنیټ اکسس نه کی انټرنیټ د اکسس نه نو مونږ غواړو چې دا سلور واړه دی بهر راوټ نشي خو پراپرلی دا اگزامپل به تاسو حل کړئ د دې سولوشن شته خو زه وایم چې دا تاسو خپل حل کړئ سیریل پورټ چې په دې اکسس نه لګاو به خو څنګه به امپلیمنٹ کوو دلته کې اوس ټریک شته دی کمانډ کې ډیفالت نه دا مونږ اکسس کنټرول لیست لګاو کنه نو دا ما تاسو ته از هوم ورک پرې خو تاسو چې کوم سیسکو بوکته اغه نم تاسو هیلپ اغسته شي او چې کوم سایبیکس والا ټاډلیم له والا بوکته د اکسس کنټرول لیست باره کې چې کوم چپټر دی هغه کې دا اگزامپل شته ته حل دی او زم چې تاسو هوم سټڈی شو دا تاسو ګورئ ٹھیک ده آسان دی که بیا حل مونږ کو زمې درته بیا حل کما نه آسان دی خو دې کې لږ شته دا سټڈی کوي دا په یو کمانډ هم کیږي هم دا کم یو کمانډ چې ما ورکوي نه ګور دا پورا یو بلاک سایز مونږ راوستې شو کو نشي راوستې په دا بلاک سایز کول شم خو دې کې مشکل راتلی شي بیا نو دې طریقه لګه جدا ده کو تاسو معلوم کړئ دا بخي صحیح ده اپلای کیږي مونږ په سیریل 0/1 دی یا 0/0 دا چې کوم دی پدې بکیږي ٹھیک ده حاجی نیکسٹ مونږه د اکسس کنټرول لیست په واسطه باندې کم چې ټیلنیټینګ دی دا هم کنټرول کولای شو او دا ضروری ده چې مونږه ټیلنیټ یا یو بل سکیور میتھډ دی SSH چې دا د اکسس کنټرول لیست په ذریعہ سو شي محفوظ شي مونږه کنټرول کو د دې ضرورت ولې دی ګوره اوس اني ون اوس تا مثال په تور راوټر اکټیو انټرفیس دی او تا الریډي راوټر باندې VTY کنفیګر کړی دی یعنی ټیلنیټینګ انیبل نو هر یو کس کې دی چې هغه راشي او راوټر ته سو کی ټیلنیټ کنیکشن واخلي نو موږ غواړو چې پراپر یو خاص کمپیوټر یا یو ډیوایس ته پرمیشن ورکو یا هغه الاو کو دین علاوه چې نور سو کومي هغه بندیز په لګو ډینای کو نو دا کار مونږه د سټانډرډ پزره هم کولای شو یا مخکې اگزامپل کې کې د شرام شي دا مونږه د ایکسټنډ پزره به نورم ډیر خکولای شو صحیح ده نو دلته ګوره کوېشن دی چې وای ولې مونږ وکړو without an access control list any user can telnet into the router via a VTY and gain access چې هغه تاسو را یو اکټیو انټرفیس ته بس یو یوزر را داخله دی چې هغه ستاسو د راوټر اکسس اغستې شي په هغه څه وړي کولی شي سکیور خو نه کوم د لپاره چې موږ سکیور کو controlling access create a standard IP access list permitting only the host authorized to telnet into the router یا یو مخصوص کمپیوټر یا group of computer subnet چې دا اوخیا نور ډینای بشي او apply the ACL to the VTY line with the access class command او دا کمانډ به ته په انټرفیس نو ورکې په سبا کې بڑی فاین کې کم لاینز چې تا انیبل کړی دي آلته پکې ٹھیک شو د دې لپاره ودا کې طریقہ کار څه دی لاندې سلایډ کې شته سمپل یو ایکسس لیست جوړ کا هغه کولی کا پرمیټ دا هوست بیا راشه لاین VTY 04 او ایکسس کلاس 15 ان یعنی دا ټیلنیټینګ چې دا هو ان دی کنه آوټ خو نه دی کنه دا خو ته انکمینګ راځي او هغه په اني انټرفیس باندې کې دي شنو تاسو کا انو لیکا باقایا ګورا هر ایکسس لیست کې موبایل چې یو امپلیسټ ډینایډ نو کته ډینای هم نه لیکي دا کنډیشن مې شو صحیح ده دین علاوه نور اتوماتیکلی سو شو ډینای شو یعنی دا بسې کو دلته اوسو ګورئ
زرا زما ذلیکما access list نوم دا اخلمه 50 سلیکما permit کې سلیکما host او دلته دا آی پی لګم مثال په تور 172.16.0.20 او دا څه کومه انټر کومه صحیح شولا دینه پس بس تر شو لاین وی ټی وای 0 یا چې هر څومره ټول غواړي چې څومره تاسو نه بل کړی کنه هغه غي تراشه او دلته څوکا access class 50n بس د دین علاوه اوس هیڅ کوم د راوټر ته نشی راته چې کوم ما منشن کړی دی پېښ ولې داغه طریقه کار دی دا ما ایگزیټ ذلیک ما نو ایکسس لیست 50 شو دا به ایگزیټ کو مونږ سره فی الحال یو ایکسس لیست دی ٹھیک ده دا به هم زه ختم کوم دیدی پورې پېښ وې بل خبره راځي اوس د څه شي دلته خو یعنی د سټینډرډ اکسس کنټرول لیست خبره ختمه شوه سټینډرډ اکسس کنټرول لیست تر صحاده پورې خپل افادیت لري بیا ډیر زیات افادیت کومګه غواړو نو بیا مونږ کم اکسس لیست ته ځو ایکسټینډډ اکسس کنټرول لیست ته ځو د هغې ریزن تاسو ته مخامخ په سلایډ کې ښکاره کیږي اوس ګوره مخکې مونږ سیناریوز ډیفاین کړي دا اگزامپلز مو کتل اوس ګوره زه به راشم د ټولو نه اولني اگزامپل ته دې ته اوس زه وایم چې مثال په طور د پوره نیټورک دی لیټ سي د فاینانس ډپارټمنټ نه ایکسس کوي یا مې بي زه غواړم چې یو پارټیکولر کمپیوټر دی دا نه ایکسس کوي یا دی فاینانس ډپارټمنټ کې یو مخصوص سرویس یا یو کوم چې نیټورک کمیونیکیشن دی هغه دی نه کیږي نور زه غواړم چې دا لاو کوم یعنی زه غواړم چې سورس او ډیسټینیشن وخېما یعنی زه سورس ومخېما ډیسټینیشن ومخېما پروتوکول ومخېما او ټایپ اف پورټ یا چې کوم کمیونیکیشن د اپلیکیشن لیول باندې هغه هم زه وخېما یعنی فل فلیج هغه کنټرولینګ پکې ډیفاین کړ نو دا مونږه په سټینډرډ کې نشو کولی یعنی دوی مثال ته براشو خاص کرتا کم کې چې مونږ سره سرور وو انوس ګوره زما چې دا اکاونټینګ والا دی روره سرور نه ایکسس کوي کې دي چې سرور غواړم چې بند کوم خو دې کې په یو مخصوص سرویس ته غواړم چې بند شي کنه اوس که سټینډرډ اپلای کوم نو دا خو معنا ورګي چې بس روره ټول بند مې به کې دي چې زما چې را دا ټیلنت نشي کولې یا فار ایگزامپل ویب ایکسس نشي لرلې یا دا شانتي یو سپیسیفیک بل څه سرویس نشي کولې نو دا په سټینډرډ کې نه کیږي نو مونږ غواړو چې بیا یو مخصوص سرویس بندو یا الاو کو یا ز سورس مو خیم ډیسټینیشن مو خیم پراپر اول ز سورس کې هر څه ډیفاین کما بیا په ډیسټینیشن کې ډیفاین کم نو د لپاره بیا ته ایکسټینډډ اکسس کنټرول لیست به استعمالي او ایکسټینډډ کنټرول لیست طریقہ کار دا دی چې دا به نیر ټو سورس وي نیر ټو کوم ځای چې اوریجینیټ کیږي ډیسټینیشن نه ګوره په ایکسټینډ خو مدل ته لګاو کنه خو مثال په تور د اکاونټینګ ولا زه غواړم چې دا کار دی نه کوي نو ولې دا ټریفیک دلته راشي او به دلته راشي دا خو بل یو غټ نور نیټورک نو زم چې بس کوم ځای نه اوریجینیټ کیږي بس حالت چې دا بند شي آینه د مخ کې رولار نشي یعنی اوس څه غواړم چې دا دوی ایکسس دي کی مالټه بند کا نو ځکه مو وایو چې ایکسټینډډ اکسس لیست بهتر طریقه دا چې دا تاسو ته ډیفاین کی سورس سره نږدې ډیفاین کی دا موږ ته څه ګټه راکې دلته وګورئ آی پی سورس ایډرس ته خودلې شي آی پی ډیسټینیشن ایډرس ته خودلې شي پروتوکول ته خودلې شي چې کوم پروتوکول ټي سی پی یو ډی پی بیا په ټي سی پی کې ډلنه اف ټی پی آی میپ پاپ 3 ایچ ټی ټی پی ایچ ټی ټی پی ایس یی ون کته پروتوکول ټایپ بیا نشي خودلې په هغه نوم نشي لیکلې د اپلیکیشن ته پورټ نمبر ولیکا یعنی 1 نو واخله تقریبا 65000 سمثینګ پورټس نمبرز مو ویلو نو چې کوم پورټ نمبر یوز کوي هغه ورکا یعنی فار ایگزامپل ز ټیلنت بندوما نو کته ټیلنت نه لیکي لیټ سه تو لیکه چې پورټ 23 ته ویب ایکسس باندې نو ته ک ایچ ټی پی نه لیکي مثال به تور تو لیکه پورټ 80 ایچ ټی پی ایس باندې نو ته لیکه پورټ 443
یا فار ایگزامپل اس ام ټي پی باندې نو د هغه چې کوم ریلیونت پورت دی هغه باندې کا ډي ان اس باندې ډي سی پی باندې نو ته بیا پورت نمبر منشن کا دغه مقصد د پاره موږ کو ایکسټینډډ آی پی ایکسس لیست یا ایکسس کنټرول لیست استعمالو چې ته سورس هم خودل شي ډیسټینیشن پروتوکول پورت نمبر ایوریثینګ یو کین ډیفاین یاد به درته دغه څه مشکل